پروګرام شروع وکړو. په پروګرام کې به مختلف ایشوز باندې خبره اترې کوو. ما سره یو ټلیفون یو ملګري کړو، په هغې باندې خبرې کول دي او ورسره په دې نیوز کې مې یو خبر واورېده، هم ډېر مهم خبر دی، بلکې دا خبر چې دی نو دا د یو د بل سره تړلی دی. نو زه یم چې شروع به هم د دې نه وکړو. په دغه کې په سپریم کورټ کې یو کیس اورېدلی شوی دی او دغه کې یو جج جسټس مسرت هلالي د ممنوع بور کوم دا پروهیبټډ بور اسلحه چې ده، پروهیبټډ بور ممنوع بور لکه AK-47 کوم چې بس پر پړ باندې دغه کې کنه لخان ما ته متوجه شي. بالکل ته وایې کنه. نو دغه اسلحه د لیسنسونو د اجرا لپاره دغه شوی درخواستونه شوی، نو په هغې باندې دغه شوی دی، د څه ورته کوټ په هغې باندې ناست دی، هیرینګ شوی دی. په هغې هیرینګ کې اډیشنل اټارني جنرال د خیبر پښتونخوا نه د هغه نه پوښتنې شوي دي او په هغې باندې خبرې اترې شوي دي. دوی ورته دا وایي چې یاره لکه په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې هر چا سره اسلحه شته خو لیسنس څوک نه اخلي. لیسنس هغه ورته چېرې لیسنس دا زمونږ دغه نه دا د وفاق ذمهواري ده، هغوی به دا پروهیبټډ بور لیسنس په وفاق ورکوي. بیا ورسره دویمه خبره دا هم کوي چې یاره په قبایلي اضلاعو خلکو سره راکټ لانچر هم شته دی، لکه غټه اسلحه د دې نه عموم ورسره شته. دې کې داسې ده لبخان چې که موږ وګورو نو په پېښور کې سټریټ کرایم ډېر زیات شوي دي. د صوبې سرخار چې دی نو هغه د سټریټ کرایم د لاسه نن سبا بیخي بس ډک په ډکه دی. د ماښام نه پس پکې په ډېرو ځایونو کې خلک ورځي نه په ډېرو لارو باندې موبایل سنیچنګ پکې کېږي، په کورونو باندې چې روزانه اخبار راواغلي نو 4 او 15 خبرونه چې دي دا به پکې هم د دې وي چې په دغه ځای کې شوکه شوه، په دغه ځای کې ډاکه شوه. دا د سرخار پېښور خبره ته کوم دغسې په نورو ضلعو کې که موږ وګورو، ابل اوس په صوابۍ کې په رڼا ورځ باندې په یو دوکاندار دی، په هغه باندې د هغه سره رور هم ناست و، وارم ورسره و، هغوی دوکان ته تلل، په هغه باندې ګاډۍ یې ودرولې دي او په هغه باندې ډزې شوي دي، یو پکې مړ دی، یو پکې زخمي دی. هغوی یو دغه چې دی نو هغه یې نیولي دی، یو ډاکو یې نیولي دی او هغه د باجوړ سیمې سره دغه تعلق و، دغه چې کوم شناخت شوی دی، باقي دغه د ګاډي نه تقریبا 3.5 کروڑ روپۍ چې دي نو دی وړلي دي. که د ټول حالاتو ته موږ وګورو نو د صوبې دا کم د سټریټ کرایم والا خبره چې ده، یا مثال په توګه باندې قدم په قدم باندې ایسپیروش چې نو دا سیزونه دي. دلته کې دوی وایي چې یاره که د دهشتګردو سره یا د ترهګرو سره اسلحه شته نو پکار ده چې شهریانو سره هم د لیسنسدار اسلحه وي. د لیسنس هغوی وایي چې دا د وفاق سره دی. په دغه باندې د سوی ورته په عدالتونو باندې د دې سيزونو ډېر زیات اور برډن دي د عدالتونه. خو چې کله کم سړی نن په یو کیس کې ګیر شو نو چې زیات نه زیاتی نو چې بې ګناه وي هغه پکې پروت وي، چې ګناهګار وي هغه پکې په میاشت کې واپس راوځي. د ټول نظام ته په څه نظر ګورئ؟ خالد منصور یقینا چې په دې نظام باندې ډېر زیات باس کېږي او په دې باندې خبرې کول او ډېر رقم طرف ته زما پام خو هم راوګرځو. خو نن ایسپروشي زیاته شوه، د دې ذمهوار زه دغه ججان ګڼم. خو نن دا بدامني زیاته ده، د دې ذمهوار زه دغه ججان ګڼم. خو نن دا د قید نه چې کم دی داسې کسان روزي چې پولیس یې ونیسي، عدالت ته پیش کړي، خیران بشي چې دې ججانو ریمارک سوري هغه به ډېر زیات خیران کن وي او په پوزه باندې مچ نه پرېږدي. لکه تر مسرت خلالي خبره وکړله، یو مبینه اډیو لیک شوی ده نن په سوشل میډیا باندې ګردش کوي چې مشال یوسفزی سره هغه خبرې کوي او هغه ورته چې زه عمران خان ډېره زیات پین یم، په دا زمان څه د احسان خبره نه ده، ته په ما باندې احسان مه کوه. نو هغې چې کوم بل ریمارکس راغلي د افغان مهاجرینو، ګوره زموږ په ملک کې افغان مهاجرین چې کوم غیر رجسټر دي د هغې خلاف چې کوم دی آرمي چیف ډېر کلیر کټ ویلي چې هغوی د ملک پرېږدي او یا ځان رجسټر کړي. او بل چې څونه درنې شوي دي په دغه درنه کې اکثریت چې کوم دی لکه 62 په دې 24-25-26 باندې 62 افغانیان چې کوم دی نو دا په اسلام آباد کې ګیر شوي، د هغوی نه وسلې برآمد شوي دي. علم خان ستا لږه تصحیح کوم، دا حکومت دا بیان ورکړو، حکومت دا ویلو چې یاره کوم دغه چې دي غیر رجسټرډ افغان مهاجرین چې دي هغوی به د ملک نه بیا ځي. ګوره خو نه حکومت سره چې کوم دی نو د آرمي چیف صاحب هم په ډېر کلیر کټ دا دغه راغلو چې دلته کې د بدامنۍ چې کوم دی نو زیاتره د غیر رجسټر خلک چې کوم دي د ISPR نه په باقاعده بیان راغلو او ډېر دغه خو بیا د حکومت هم راغلو. نن مسرت خلالي چې کوم دا لکه د مل د نظام د ګډوډۍ د ګډبړۍ بوتلو طرف ته چې کوم دی نو هغه کوم دغه کوي. دلته کې زه اوس وګورم، زه تاسې خالد منصور دلته کې خو چېرې دغه
ججان چې کوم ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې یو مقدمه چې ډیره سترانګ وي بس هغې له دغه ججان توجه ورکوي په لکو فیصلې دلته کې پینډینګ دي دلته کې د مړو فیصلې د مړ شي قبرونو باندې ونې لګېدې وي جج به فیصله ووري چېرته د ده چې کوم دی نو فیصله شوې علب خان کله چې شپږیشتم آئیني ترمیم راغی نو په هغې کې دا خبره وه چې موږ شپږیشتم آئیني ترمیم د دې خبرې دپاره راوړو او آئیني بینچ په دې کې د دې دپاره جوړو چې په عدالتونو باندې بوج کم شي او نورې د سیویلین مقدمې چې دي د سیاسي مقدمو نه رابر شي او سیویلین مقدمې چې څومره پینډینګ کیسونه دي چې دا پینډینګ کیسونه سرته ورسي باقي پاتې شوه د جج صاحب خبره نو د دې نه مخکې یو جج نو هغه چې عمران خان صاحب ویلي نو هغه ګوټ سوی ولا قصه وه دا وختن په وختن دا خبرې مخې ته راځي دا خبرې مخې ته کېږي زما عرض وره مونږ خبره علب خان په نظام کوو مونږ په شخصیاتو خبره نه کوو مونږ په نظام خبره کوو چې یاره په پېښور کې سرخار د سټریټ کرایم پکې دومره حد ته ولې ورسېدل زمونږ په ضلع کې تا 13 ډي پي او